دی آیت ته ویل کیږي آیت الکرسی. دی کې د کرسی بیان دی رسو وسع کرسیه. او دی آیت ته ویل کیږي سید الآیا، د ټولو آیاتونو سردار. دی آیت الکرسی ته الله تعالی ډیر لوی فضیلت او مقام ورکړی دی، ډیر لوی فضیلت ورته ملاو دی. حدیث مبارک کی راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابی ابن کعب نه تاسو کو دا حافظ القرآن او قاری القرآن ډیر لوی، ورته وی ابی دار ته وایا چې قرآن کریم کې د ټولو لوی عظیم آیت کم یو دی؟ نو ته وی چې آیت الکرسی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مبارک شه تا ته رستا علم مبارکی. ګوره ابی ابن کعب چې د آیت الکرسی د عظمت بیان وکړ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مبارکی د علم ورکړه. دارنګي چې کوم دینو حدیث شریف کې راځي چې څوک د فرض مونځ نه بعد آیت الکرسی وی د جنت په میاس کې نه مانع مگر مرګ. یعنی مفهوم د حدیث داسې شو چې کوم بندا فرض مونځ کی سلام وګرځي نارینه او یا زنانه اور پس آیت الکرسی وی، نو نبی علیہ السلام وی دی چې د بس جنت ته تلو والده خو صرف د په میاس کې څه شری مرګ مانع دی، چې څنګه منشي الله پاک به تر جنت غ لذتونه او خوندونه ښکار کی او د قیامت پر ورځ باندې به جنت ته داخل کی. نو ټول نارینه او زنانه ته زما دا درخواست دی چې آیت الکرسی کې چاله ورزي خو الحمدلله، کنه ورزي ولندا یاد کوي او دا چې کوم دنو باقاعده د فرض مونږ نه بعد وایي. څوک وی چې ما سوتن اولولې درې پیری او چاپیره شوب کی، الله به د کور او د چاپیره د اهل او عیال او د گاوند حفاظت کوي. سور لوی برکات دي. او دی وخت خود دې یادول داسې دي لکه لازم، ځکه بالله غلاګان راګړ شوی دي. سو غلاګانې کوي، څوک ډاکی کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. نو موږ سره خو هتیار هم دک اعمال دي. نو مؤمن هتیار دا خو اعمال دي. کم ځای دی موټر سایکل ودرو ټیک د تعالی ولا ور ولا سټ ولا تعالی کا آیت الکرسی په وای نه زبیا الله به د حفاظت کوي. دک شانتی په پټی کې فصل پرې خود راضی دی، آیت الکرسی په وای الله به د حفاظت کوي. بخاری شریف کې یو حدیث دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي په یو موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مال لاغه ډیره او د غنمو یا بل څه کجورو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره ته د دې حفاظت کې، ته د دې تن چوکیداری کې بار داسې پټی کې. نو پته ولګی چې دنیا کې اسباب به استعماله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسبابو په بنیاد باندې ابو هريره د غیر پر نگران کو، یعنی چوکیداری کوته. ابو هريره صرف د سینا سے سیټ تا یو سړی دی راغی او غلی چاپیره وکړیدل، صادر خور کو د غډیری نه چې کوم نو ډوګرو والو صادر ته پاندې ته وتاړو. ابو هريره سے پراغ راټینګ کو وای غلا دی کولا وی سه ونن میں آپ کا بچی میں ہوگی دی او کور کې می سنو د ډیر مجبورین راغله. بس ابو هريره سے وته امام آپ لوگ بیا را نشي چې سار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تاسو کوي ابو هريره څنګه شپه تیر کړه د غل دي سو شو. واه نبی اسلام ته پته لګیدلې ده، الله ته په وحی باندې خولو وی جی غوډین مینت سنتو کو امام آپ کو پرې مې خودو وی خیال کوو بیا برازي په دوی مش په بیا راغی بیا مینت سنتو کو ته پرې خودو په دوی مش په نبی علیہ السلام یې ګور خیال کو دا غل به بیا راځي نه من نه ده. په دوی مش په چراغ او کیناست کنه ابو هريره سے پراغ راټینګ کو وینن خو دې بالکل نه ماپ کوم وزم به نبی علیہ السلام لا ته خو ډیر ناکاره غلی وی ما ماپ کا زبات یو ډیر قیمتي سیز درکم ویسو ورته وی چې کله داسې موقع جوړ شي لکه راته چې او داسې چوکیداری ته ملاو شي ان ته چې ماسوتن دلته کې راشي د غزا ته نو دین چاپی روګه زو درې پیری ایت الکرسی وای شوب کا بیا ز بیغم ناسی الله پاک به حفاظت کوي. صحابه خو د اعمال وګو او دې زده دې په عوض کې معاف کړی. چې ابو هريره سبراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مسکی شو ابو هريره د غل سو شو وی جیا خو راغله خو مال خو یو قیمتي شی زرا کما دی و جماعت ویسو ویت الکرسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دک شیطانو خو وظیفه د لړی خطر کړی دا شیطانو خو خبره رښتونه کړی دا. ان موږ استاد محترم بوي وی طالبانو وی که زمونږ د خلی دا وظیفه نو کین د شیطان دا هو کوي کنه. نو معنا څه شو دا خو باغی د ټوکو لپاره ویل. معنا دا چې سو کومو درې پیری ایت الکرسی ولولې او په خپل مال باندې شوب کې الله بل حفاظت کوي. ماشوم جاړي
वो पेरी पे आयतुल कुर्सी हुआ है शोभ कभी अल्लाह पाक बोले फौरी तौर से कम दिन सो की सेहत उम्र की कि यार हमारे या बद खत्म शी आयतुल कुर्सी दुमर फजाइल ली चागी लजान ला मुस्तकिल दर्स पकार जे बंदा दगी पे फजीलतुन माने बयान कई खुद फर्ज मुन नबाद गोरे लाजिम कई वाई है हां औजान मानिम शोभ कई वाई है ढेर लुई बरकत दी ज़कद अल्लाह जल्ल जलालुहु बल्ला सिफात पके बयान शिवी दी लगर सूरह इखलास पशान ढेर लुई बरकत अल्लाह दी सूरत लवर करे नु फरमाई अल्लाहु